نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ستاسو د یارانو چې څومره په دې هفته کې سوالونه مونږ ته را رسېدلي دي، انشاءالله د هر یو یار د هر ملګري د سوال جواب به حتی الوس مونږه کوشش کوو چې تفصیل سره په مختصر وخت کې بیان کو او ستاسو د ټولو د سوال د رالیږلو د محبتونو اظهار د مینې او چې دا کم تاسو زموږ ستاینه کړې ده موږ ستاسو زړه د تل نه شکریا ادا کوو او کوم یارانو چې موږ ته سلامونه رالیږلي دي هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. او موږ په دې خپل پروګرام کې د سوالونو د جوابونو سلسلې شروع کولو نه وړاندې خپل ناظم صاحب محترم ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغی، هر کله راشئ. د ټولو یارانو د خوانه عقیدت او پیرزونې قبول او منظورې وګرځوئ. جی خجی که تاسو کې چاته څه قسمه اشکال وي، څه قسمه تپوس وي، څه قسمه پوښتنه وي، تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل سوال د واتساپ په ذریعې سره راسینډ کړئ. زموږ د واتساپ نمبر دی 0336 54 65 134. په دې نمبر باندې تاسو موږ ته خپل پیغام را لېږئ. انشاءالله موږ تاسو د سوال جواب را روان درس کې درکو. زموږ یو ورور سلیمان خان بلکې د هغې نه وړاندې زموږ یو ورور محمد جلال هغې دا پوښتنه تیر درس کې کړې وه چې زما نوم محمد جلال دی، د دې محمد جلال د نوم معنی څه ده؟ هغې دا تپوس زموږ نه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. رورا جلال چې کوم دی په ګڼو معانیو سره راځي، ډېر معناګانې علما بیانوي د جلال. جلال په معنا د شان سره هم راځي، په معنا د شوکت سره هم راځي، په معنا د بزرګۍ سره هم راځي او په معنا د غضب سره هم راځي. نو ګڼې معانی دي او ښکلی نوم دی، ښایسته نوم دی، هېڅ خبره ورکې نشته، بالکل ټیک ټاک نوم دی، صحیح خبره. خدي جزاک الله. زموږ بل یو ورور سلیمان خان هغې دا تپوس کوي چې 12 ربیع الاول مناول یعنی محفل میلاد شریف د نبی علیه السلام د ولادت خوشحالي مانځل او مناول دا څنګه دي؟ د هغې تپوس او پوښتنه زموږ نه دغه ده. رورا 12 ربیع الاول یعنی میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک مناول پروګرام جوړول چې په هغې کې د قرآن عظیم الشان تلاوت وي او نعتخواني ورکې، علما ورکې صحیح روایاتو سره تقاریر کوي او صدقات او خیرات ورکې چې د دې نه مجموعي دا یو مستحب عمل دی. او هغه میلادونو ته موږ هم جایز نه وایو چې نوم یې د میلاد او شروع ورکې ډمخانې وي، نو هغه میلادونو ته موږ روا نه وایو، هغه ناروا دي. خو که دغه شیان ورکې وي دا میلاد بالکل مستحب دی. په دې باندې علماو چې کوم دی ګڼ شمېر کتابونه لیکلي دي، دلایل په تفصیل سره په هغې کې مذکور دي. فقط زه تاسو ته یو د علمای دیوبند چې تقریبا په هغې باندې د 21 علمای دیوبند تقاریز دي او علامه سهارنپوري صاحب د هغه تقریز دی په باندې المهند علی المفند، په هغې کې ته پوښتنه شوې ده چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم مناول دا څنګه کار دی؟ نو هغې جواب ورکوي چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم مبارک کې خود رسول الله مبارک سیرت او صورت بیانېږي، دې ته به څوک ناروا ووایي؟ مونږ خو لا دا وایو چې یو ملا په منبر باندې کینی او د نبی کریم علیه السلام مبارک اوښي یو ورځ واړه بول کړي وي او دې د منبر د پاسه لګیا دی او د رسول الله مبارک د اوښي د وړو بولو هغه چې کوم دی تذکره کوي او ذکر کوي، لکان من اعلی المندوبات، دا هم چې کوم دی په مستحباتو کې اعلی مستحب کار دی. نو د نبی علیه السلام سیرت او صورت بیانول دا خو بیا بیخي چې کوم دی دې کې خو هېڅ خبر او کلام نشته. او ابن حجر هیثمي رحمه الله چې کوم دی ښکلې خبره کوي، هغه فرمایي ان الميلاد فرد من افراد نشر العلم. وی میلاد چې کوم دی دا د دین د نشر و اشاعت یو ذریعه ده، په دې کې خلک را جمع شي، علما ورته تقریر وکړي او د خپل نبی چې کوم دی د سیرت او د صورت نه خبردار کړي. وکل فرد من افراد نشر العلم مندوب فالمیلاد مندوب. هر فرد د افرادو د نشر د علم نه چې په هغې کې هر هغه مجلس چې هغې کې نشر د علم کېږي دا د مستحباتو نه دی، نو لہذا میلاد هم چې کوم دی څه دی؟ مستحب دی. نو میلاد یو مستحب کار دی، که چاو کو ثواب ملاویږي، که چاونه کو ګناهګاریږي نه. خو که یو څوک یې کوي او بل کس راپاسي او هغه په دې میلاد باندې ورته بدعتي وي نو دا کار بیا ټیک نه دی.
که داسې شي نو بیا دغه خلک چې په دې میلاد باندې خلکو ته بدعتیان وایي نو دی چې کوم دی بیا د سیرت کانفرنسونه کوي د سیرت کانفرنس بیا د کم ځای نه رالو دی بیا د امام بخاري جلسې کوي لکه وهابیان د امام بخاري جلسې کوي نو دا د امام بخاري جلسې د کم ځای نه راغلی دا کم میلاد چې مونږ جلسه جوړو دقسې دي ډېر محافل او ډېر جلسې جوړوي چې هغه د رسول الله مبارک جلسه نه وي د نورو خلکو جلسې وي دي هغې ته روا او بیا دې ته چې کم دی ناروا وایي نو دا بیا د کم ځای نه انصاف شو جزاک الله مفتی سے محترم فرمایل چې بالکل یو نیک کار دی د علماء دیوبند حوالې دله درکړي په دې کې هېڅ شک شبه نشته دی هغه یاران چې هغې تاسو نه د میلاد دلیل کلم غواړي نو هغې ته وایي ټیک شو په یو کاغذ ولیکو ورسره بولیکو چې د ختم بخاري د جلسې دلیل په قرآن باندې خوشحالي کول او دلایل او د دین علاوه چې دا څومره د سیرت جلسې دی یوم صدیق دی یوم عایشه ده یوم عمر دی یوم عثمان دی یوم علی رضی الله عنهم د دې چې دا کمې ورځې مانځېږي په دې اسلام کې د دې دپاره کم دلیل دی یا دیوبند کنفرنس کېږي د هغې دپاره کم دلیل دی یا د دین علاوه نورې کم دا کنفرنسونه کېږي یوم تاسیس شوله هغې دپاره کم دلیلو یا د 17 ستمبر یا کومه ورځ فروری و کومه مانځلی کېده د قادیانیت چې په کم باندې هغې کافر قرار کړلی شوي د پاکستان په آیین کې دغه ورځ خاص دغه تاریخ او دغه ورځ ټاکل او مانځل دا په کوم دلیل باندې روا دي دا ټول چې څنګه روا دي نو د دې نه ډېر غوره او بهتر روا او مستحب عمل او د نیکی کار هغه د نبي علیه السلام په ذات با برکات خوشحالي کول دي دا به څنګه ناروا وګرځېږي حالانکې موږ پې د علماء دیوبند د کتابونو نه ډېرې حوالې لرو دا یو په پیش کړل شو د اختصار په بنا باندې خجی زمونږ بل یو ورور مفتی سے محترم دا تپوس کوي هغې وایي چې د ښځو په تبلیغ کې وتل څنګه دي د ښځو تبلیغ جایز دی یا ناجایز دی وروره د زنانو چې کم دی په شریعت کې حکم دا دی چې دا به په خپل کور کې کینی د زنانو چې کم دی تبلیغ دپاره وتل دا ناروا دي او په دې باندې د کوړي مفتی سیف الله حقانی صاحب یو ښکلی او بهترینه رساله لیکلې ده کشف الغطاء عن تبلیغ النساء په هغې کې ګڼ شمېر دلایل ذکر کړي دي خو زه تاسو ته فقط یو 3 خبرې کوم د هغې نه ګورې وروڼو علم د ضرورت موافق علم حاصلول دا په هر نارینه او زنانه باندې چې کوم دی دا فرض عین دی فرض دی لازم دی په باندې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة او کما قال علیه السلام نبی اسلام مبارک فرمایي طلب د علم په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې دا لازم او فرض دی نو هغه یو فرض شی دی او تبلیغ چې کوم دی دا فرض کفایي دی چې بعضې خلک یې ادا کړي نو د نورو غاړه چې کوم دی هغه خلاصیږي او مختلفو طریقو سره چې کوم دی علما هغه د دین کار کوي تبلیغ کوي خلکو ته چې کوم دی دین رسوي نو د زنانو څه کې د سړو د ټولو سړوم چې کوم دی غاړه خلاصه ده بعضې علما او بعضې خلک چې دا کار وکړي نو د سړوم غاړه خلاصیږي زنانه خو لا پرېږدم نو چې هغه فرض عین شیز دی د هغې باره کې عبدالحی لکنوي رحمه الله په نفع المفتی والسائل کې هغه فرمایي وقد صرحوا بأن الخروج الى مجلس العلم في زماننا لا يجوز لهن وی علماء تصریح کړي د په دې خبره باندې چې وتل مجلس د علم ته زمونږ په دې زمانه کې دا د زنانو دپاره چې کوم دی جایز او روا نه دي نو چې د فرض عین دپاره د هغې دپاره مجلس د علم ته تګ روا نه دی نو د فرض کفایي دپاره چې د سړو په ادا کولو سره د سړو د زنانو د ټولو غاړه خلاصیږي د دې وتل به کم ځای نه چې کم دی هغه څه شي روا شي که یو شی په زنانه باندې فرض عین وګرځېږي لکه د یو مسلې علم زده کول په هغې باندې فرض عین شي یو واقعه ورته راپېښه شي نو دې لپاره طریقه څه ده دا به خپل خاوند د دې خاوند به د عالم نه که عالمي آب ورته ښیي که عالم ني د عالم نه وبار ځان پوهوي هغه به راځي چې کوم دی خپلې کوروالا ته به مسله ښیي خو که دا خاوند جاهل او د عالم نه پوښتنه هم نه کوي دې ته د واقعي حکم نه بیانوي نو بیا په قدر د ضرورت باندې دا چې کوم دی د پردې د شرایطو موافق بهر ته تللی شي او خپله مسله ځان دپاره پوښتلی شي همدارنګې فتاوی هندیې فتاوا علمگیری دا لیکل دي چې مکروه دی لهن حضور الجماعة الا للعجوز في الفجر والمغرب والعشاء د جمع د مانځه دپاره
د زنانو ته جمعات ته تک چې کم دی دا روا نه دی مګر که روا دی صرف بوډېګانو دپاره د سحر په مانځه کې د ماښام په مانځه کې د ماسخوتن په مانځه کې خو بیا مخکې فرمایي والفتوى اليوم على الکراهة في كل الصلوات وایي فتوا نن سبا چې کم دی هغه په دې باندې ده چې په تمامو منځونو کې زنانه دپاره مسجد ته د مانځه دپاره تګ دا ناروا دی نشي تللی ولې لظهور الفساد د وجې د ظهور د فساد نه فساد ظاهر شوی دی نو چې د خپلې محلې مسجد ته د جمع دپاره نشي تللی حالان کې د رسول الله مبارک په زمانه کې به بیبیانې چې کم دی هغه د جمع مانځه ته تلي نو اوس چې کم دی په ورځو باندې چلې لګول او 4 میاشتې لګول او 3 ورځې چې کم دی لګول د زنانه دپاره هغه هم په داسې حال کې چې خپل نارینه ورسره نه وي یو کس یې ورسره کړي او نور چې کم دی ټولې زنانه وي او پردو کورونو کې شپې کوي دا به د کم د طرف نه چې کم دی روا شو دا به کم دین کې روا وګرځي او یو نظیر او مثال تاسو ته بل ویم رونو ګوري دا جهاد چې کم دی کله کله دا فرض کفایي وي کله کله فرض عین وګرځي نور عامو حالاتو کې جهاد چې کم دی دا فرض کفایي چې بعضې خلک ادا کړي د نورو ټولو غاړه ازادیږي او لکه څرنګه چې دا تبلیغ دا فرض کفایي دی چې علما ادا کړي د عوامو د زنانو د ټولو چې کم دی غاړه څه کېږي دا خلاصېږي نو جهاد چې فرض کفایي دی نو دغه جهاد به سیف د پاره هم دا زنانه چې کم د جهاد کې نشي وته فتاوی هندي لیکل دي ولا تخرج الشواب لمداوه الجرحى دا زنانه ځوانان چې کم دی دا په جهاد کې د زخمیانو د دوایي د پاره دا بنوزي او دارنګ په یو بل ځای کې فتاوی هندي لیکل دي و اما الشواب قرارهن فی البیت اسلم وی هر چې ځوانې زنانه دي د دې قرار په د خپل کور کې دا ډیر اسلم دی والاولا الا تخرج النساء اصلا او اولاد ده چې زنانه بالکل د زخمیانو دا هغه دوایي د پاره جهاد ته بالکل اونځي خوفا من الفتنه د وجه د خوف د فتنې نه چې نن سبا زمانه د فتنه ده هغه هم فرض کفایي دی تبلیغ هم فرض کفایي دی چې بعضې ادا کې د نورو غاړه خلاصېږي څنګه چې هلته وله خروج علما وایي ناروا دی دارنګې دې صورت کې هم وله خروج د خپلو کورونو نه څه شی دی دا ناروا دی بالکل دې دپاره جایز نه دي که زیادت تفصیل تاسو بیا ګورئ کشف الغطاء عن تبلیغ النساء وګورئ مفتی سیف الله حقانی صاحب په دې باندې ښکلې هغه چې کوم دی کتاب لیکلی د اردو کې رسالت جزاک الله مفتی صاحب محترم ماشاءالله ډېرې ښکلې خبرې درته وکړي تسلي بخش وي مفصلې وي الله دې دا زمونږ ستاسو د هدایت ذریعه وګرځولی کړي او الله دې زمونږ د دې وخت علماو له هم دا توفیق ورکړي چې د دې بدعت ردو کړي او عوام الناس د داسې بدعاتو نه او خرافاتو نه منع وګرځولی کړي ځکه علماء دیوبند هم په دې باندې سخت ګرفت لري او هغوی په دې باندې ردونه لري او دا یو فتنه ده چې په دې وخت کې راوتې ده او د دې فتنې په خیر القرون کې اس اصل نو دا کم چې دا په نوم د تبلیغ باندې په هیئت قضایي دا کم طریقې شروع شوي دي چې روزه ده او چې روزه ده او فلانې ده او ډینګلې ده او شب جمعه ده او دا څلوېښت ورځې او دا شپږ میاشتې دا کال له وتل دي د دې هیئت قضایي په خیر القرون کې اس اصل نشته دی پخوا هغه وخت کې چې دا لوډ سپیکر نه و د موبایل او د سوشل میډیا زمانه نه وه او خلکو ته د علم دغه ضرورت ډیر وو چې مطلب دا دی نن سبا خو د نشر و اشاعت اسباب زیات شوي دي او علم خلکو ته په هر طریقې سره رسېدلی شي نو هغه وخت کې په چې کم دی علماو د زنانو ته د تبلیغ یا د علم د زده کړې یا د دین د زده کړې بهر وتو اجازت نه دی ورکړی اوس خو په هر جومات لوډ سپیکر لګېدلی د لوډ سپیکر په ذریعه عالم مسایل بیانوي په کور کې زنانه اوري نو بیا د دې وتو ته څه ضرورت پاتې شو په دې موبایلو په ذریعه د دې میموري کارډو په ذریعه ته د علماو مسایل چولی شي کور کې بیبیانو ته په MP3 باندې لګوه هغوی به زده کړه د دین ته نه کوي د دې زنانو وتل بهر ته ضرورت څه پاتې شو هغه وخت کې چې دا اسباب او آلات نو په هغه وخت کې علماو د دې جواز اجازت بالکل نه دی ورکړی نو په دې دور کې چې دا د فتنې او د فساد څومره نازک ترین دور دی په دې وخت کې چې هر طرف نه د ګناه دروازې پرانستې دي خپل لمن بچ کول ډیر سخت کار دی دې وخت کې وسنګ دا جایز وګرځيږي مونږ په درته د علماء دیوبند کتابونو سره د حوالو او د فقه حنفي د معتبر فتاوونو د دلیل پیش کو لہذا کدینه بعدم څوک زنانو باسي په دې بدعاتو کې الله دې ورته هدایت نصیب کړي الله دې توفیق ول ورکړي چې د دې بدعات او خرافاتونه او د دې ګندر رسمونو رواجونو نه د خلک راوځي او علماء له الله توفیق د حق بیانې ورکړي چې علما رولګي او د عالم کې دا یو تحریک چلی چې د عالم د خلکو د شعور بیدار شي او د دې گمراهۍ او د دې بدعات مخنیوي پک لکه سره وکړي خدي جزاکم الله مفتی صاحب محترم زمونږ بل یو ورور حسن خان هغه فرمایي چې د جناب شیخ الاسلام شهید غلام حضرت غلام
رحمت الله تعالی علیه سره د ما محبت د داغي بیانونو ریکارډ اوریدل غواړم دا به کوم دي دا جواب بدل زه درکم که تاسو څوک را لېږلی شي نو د شیخ سے مبارک ډیر بیانات بارتل مونږ په MP3 کې یا میموري کارت کې یا USB چې ورته وي هغه ځان سره رولېږي یا چاته ورکې زمونږ د ادارې ته جامعه محمدیه مجددیه سیفیه بهادر کلی پېښور ته رولېږي ان شاء الله مونږ به د ډیر کافي بیانات د شیخ سے مبارک واچو او تقریبا 32 GB ډیټا برته برابر وکړو یا که تاسو د متنو ذاخیلو کې د جناب قاری القراء حضرت العلامه مولانا محمد تسلیم صاحب نوم اوریدلې وي نو تاسو ال ترابطو کوي هغه سره مکمل بیانات د شیخ سے مبارک موجود دي او فری به درته واچي او په واتس اپ باندې کوم درلیږو یو بیان به دوه بیان به واتس اپ په ذریعہ دا نشي کېده لہذا تاسو څوک دلته رولېږئ او موږ باغی ته مکمل ډیټا د شیخ سے مبارک درواړو تاسو بیا اورېدئ شئ د شیخ سے مبارک بیانات تاسو غوښتي خاجي زمونږ بل یو ورور عبدالرحمن ملنګ صاحب هغه وایي چې دا مہر چې کوم د زنانه د پاره په د نکاح کې ټاکل شي دا مہر ورکول دا فرض دی که فرض نه دی هغه دا پوښتنه او سوال زمونږ لري عبدالرحمن ملنګ صاحب مہر چې کم دی په نکاح کې دا لازم دی په سړي باندې چې دی به دا خامخا زنانه ته ورکوي خو که چېرته د نکاح په دوران کې مہر ورنکي یا ونه ټاکل شي نو په نکاح باندې داسې څه اثر نه پروزي نکاح بیا هم صحیح ده لیکن دا مہر د دې سړي د غاړې نه خلاصیږي نه دا په ده باندې لازم دی خامخا به یې ورکوي او که ښځې معاف نه که او دا سړی مړ شو وفات شو نو ګناهګار دی او ښځې ته دا اختیار هم شته چې سړی دا مہر د ښځې نه ایثار کړي نه ورکوي نو ښځه بالکل چې کوم دی ځان د دې سړي نه بندولی شي صحبت نه چې کوم دی ځان ته حصارولی شي د هغې ته د دې مہر په بدله کې اختیار حاصل دی نو مہر سړي باندې بالکل لازم دی دا به ورکوي جزاک الله کوم یاران چې زمونږ د پروګرام ته راغلي دي زمونږ پروګرام ګوري مونږ د هغې ډېره شکریا ادا کوو الله تبارک وتعالی دې ستاسو په مال حال او عمر تقوا باندې مزید برکات کښودی کړي او کوم یاران چې نوي په دې هفته کې زمونږ د پیج ته راغلي دي مونږ د هغې ډېره شکریا ادا کوو او تاسو نه یو درخواست دا لرو تاسو څومره یاران چې زمونږ د پروګرام ګوري فلحال آنلاین تاسو ټول له پکار دی چې دا په ګروپونو کې آیډیانو نه خپل پیجونو نه د خامخا نشر کوي د نیکه پکار کې مونږ سره تعاون کوي او کوشش وکړئ چې دا صدقه جاریه عام شي تاسو د پاره هم مونږ د پاره هم نفع به عام وګرځيږي خجي زمونږ بل یو ورور رضی الله دراول پندان اغي سلام را لګي دغه سلام ته وعلیکم السلام مفتی سے محترم اغي فرمایي چې یو ماشوم پیدا شي وغله والدین په ورکوټي والی کې سرکلي ونکي دا سر ورته نه خري ډیر الوي شي سبا غټ شي نو آی د سرکلي په نه کولو باندې والدین ګناګاریږي یا نه ګناګاریږي رضی الله صاحب د معصوم دا سر کلول په ومه ورځ د پیدایش باندې دا یو مستحب عمل دی یعنی ومه ورځ باندې دا سر کلول مستحب دی او بیا دا سر چې ورته کل کې د دې ویښتو د وزن موافق چاندي صدقه کول دا هم چې کم دی یو مستحب عمل دی نو که چېرته دا د چا نه پاتې شول نو ګناه ورکې نشته خو لیکن دا سرکلی هم پکار دی دا یو قسمه هغه ګنده ویښته دي نو سرکلی پکار دی چې ورته وکړي په اوومه ورځ باندې همدارنګې هغه صدقه هم پکار دی چې ورکړي هغه د ویښتو د وزن موافق چاندي هغه هم ورکړي خو که چا نه پاتې شو نو انشاءالله ګناهګار به نه وي خدي جزاک الله زمونږ بل یو ورور محمد ناصری صاحب هغې سلام را لیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله هغې فرمایي په څومره اندازه یا څومره مقدار سونه کې زکات ورکول لازم ګرځېږي خاروره که سونه فقط ځان ته وي ځان ته تا سره مثال چاندي نه وي او پیسې نشته فقط سونه وي خالص نو په دې صورت کې اونیمې تولې سونه چې چا سره وي نو په هغه باندې زکات لازمیږي او که اونیمو تولو نه کمه وي نو بیا په هغې کې زکات نشته خو چې خالص سونه وي جزاک الله زمونږ دغه ورور دویم تپوس دا کوي چې د جمعې د مانځه نه وروستو دا کم شپږ رکعاتو سنت دي نو آیا په دې شپږ رکعاتو سنتو نیت تړلو کې یا نیت کولو کې به انسان د جمعې ورځ یا د جمعې مونځ یادوي که نه به یادوي بالکل روره دې سنتو کې به چې کوم دی د جمعې سنت یادی دا د ماسپښین به پکې نه یادی د جمعې سنت به یادوي جزاک الله مفتی صاحب محترم زمونږ بل یو ورور عمر باچا صاحب هغې دا تپوس له مونږ نه کوي چې کوم ملا نشه کوي نشهیي ملا پسې رستو مونځ کیږي که نه کیږي
اروره چې حقیقت کې مولا نشه کوي او نشوي کنه نو بیا نشئی مولا پسې مونځ چې کوم دی دا مکروه دی ځکه نشه ګناه ده دی بیا چې کوم دی ښکارم کوي نو دا سړی بیا فاسق ګرځېږي او فاسق پسې مونځ کول دا چې کوم دی مکروه دی نو د پسې کبل ښکلې صحیح عقیدې والا امامي په شریعت باندې پابند وي دا نشې تماشې نه کوي نو د پسې باندې هغه پسې بیا چې کوم دی مونځ کول دا پکار دی دی نه ځان ساتل پکار دی خاجي جزاک الله زمونږ بل یو ورور عبدالرحمن ملنګ صاحب دا چې کوم سوالونه شروع دي دا ټول هغه سوالات دي چې تیر درس کې په کمنټس کې زمونږ یارانو کړي موږ لومبه هغه سوالونه مقدم که مخکې مو کو ان شاء الله دی پسې درسته نور یارانو د سوالونو جوابونه را روان دي عبدالرحمن ملنګ صاحب فرمایي چې جناب شیخ سے مبارک ته داغي د رفع د درجاتو د پاره دعا وکي دا څومره ناظرین چې د الله د پاره یو ځل سورۃ فاتحه درې ځل سورۃ اخلاص وای مخکې رسو درود شریف وای مونږ هم ورته دعا کوو تاسو هم دعا وکړئ چې الله تعالی د هغې مبارکانو درجې بلندې وګرځولی کړي او الله تعالی د هغې سترګې په خپل دیدار باندې یخې کړي او الله تعالی مونږ د هغې د برکاتو نه محروم ونه ګرځولی کړي بلکې د هغې برکات د الله د هغې په اهل بیتو د هغې په شاګردانو په مریدانو باندې او په مونږ او تاسو کتونکو باندې کېښودی کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد خاجي زمونږ بل یو ورور جناب تازه خان اغي سلام را لېږي د اغي سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله اغي فرمایي چې یو سړی په سفر باندې روان دی ګاډي کې یا ټرین کې روان دی او د منځو وخت راغی نو آیا دی به په دې ګاډي یا ټرین کې دا مونځ چې کوي په ریل ګاډي کې یا په ګاډي کې نو دا مونځ دی په اشاره سره کولی شي کنه نه به کوي د دې سوال جواب مونږ مخکې هم کړی تفصیلا مو کړی دی یو ځل بیا تاسو د مفتی سے مبارک د خولې نه واورئ اروره سړی چې ګاډي کې رواني یا ریل ګاډي کې رواني او د مونځ ټایم پې باندې راغی او دا ګاډی ودرېږي نه مثال ډرایور یې تا ته نه ودرئ نو دغه وخت کې که د قیام خو هغې کې که نه شو کېدی قبلې ته مخ نه شو ګرځېدی قیام نه شو کېدی او ته په ناسته باندې کې اشاره باندې نو بالکل هم دې ګاډي کې چې کوم دی په ناسته اشاره باندې به مونځ وکړي او چې کله دا ګاډی ودرېده او ته د ګاډي نه کوز شوې ریل ګاډي نه کوز شوې که چېرته دغې مونځ ټایم باقي وي نو بیا به دوباره دا مونځ وکړي او که چېرته باقي نه وي نو دې مونځ به بیا دوباره چې کوم دی سره وړې قضا به راوړې قضا لازمه ده ځکه دا عذر داسې دی چې تا نه دا د مانځه کې فرض پاتې شو قیام فرض دی قبلې ته مخ ګرځول فرض دي او په مانځه کې چې داسې تا نه فرایض پاتې شي او د هغې سبب بنده وي نو بیا د هغې مونځ دوباره اعاده په سړي باندې فقها وایي دا لازمه ده نو دلته خو دې ګاډي والا ګاډی نه ودرولو د هغې په وجه تا نه چې کوم دی د مونځ کې فرایض ترک شول نو د دې مونځ اعاده په تا باندې لازمه ده او که آفت داسې آفت و چې سماوي آفت و د الله د خوا نه لکه یو سړی کشتی کې وي او په کشتی کې د مونځ کې خو د کشتی کې چې ودرېږي نو په ده باندې سر ګرځېږي نو دا سر ګرځېدل دا د باري تعالی د خوا نه دي او دی په ناسته مونځو کې دلته هم فرض دی پاتې شوي دي قیام فرض دی پاتې شول لیکن دا د باري تعالی د خوا نه د باندې دا سر ګرځېدل راتلل نو په دې صورت کې دغې مونځ قضا او اعاده پې باندې بیا نشته جزاک الله زمونږ بل یو ورور حمید خان اغي دا تپوس کې چې کوم مولانا صاحب نسوار چوي نور په شریعت خو برابر دی په هر لحاظ باندې ښه سړی دی او نسوار چې نو په داسې مولانا صاحب پسې چې هغه د نسوارو عادي وي په داسې مولانا صاحب پسې مونځ کیږي که نه کیږي روره داسې ده چې دا کم فتاوجات دي د اردو د ټولو دا لیکلي دي چې نسوار دا مباح دي بعضو د فتاوو لیکلي چې نسوار دا مباح دي نو چې مباح شول که کم امام دا نسوار کوي په قول د دغې مفتیانو چې هغې مباح دي نو که کم امام دا نسوار کوي نو بالکل امامت ټیک دی مونځ ورپسې کېږي خو دی به دا خوله چې کم دی مونځ ته ودرېږي نو په کار ده چې ښې پاکه کړي ځکه د نسواري سړي د خولې نه بد موی ځي نو هغه ته بیا فرشتون هم چې کم دی فرشتو ته هم ته تکلیف وي مقتدیانو ته دارنګې د مسجد خلکو ته نو خوله دې ښه پاکه وي مور مونځ ورپسې کېږي خاجي جزاک الله زمونږ یو ورور شهاب نقشبندي صاحب هغې سلام را لېږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام د یوسف خیلو نه دی دا تپوس کوي وایي دلته زمونږ په علاقه کې یو دستور و رواج دا دی چې کله زنانه وفات شي او د هغې جنازه تیاره شي کټ پورته کړلی شي کټ روانوي یې نو دا کټ درې ځل اوچتوي او بیا درې ځل یږدي یې ما د بعضې خلکو نه تپوس وکړو چې دا ولې نو هغې جواب دا راکړه چې یاره دا زنانه د کور نه چېرته ځي دا درې ځل وروسته ګوري مخه راتاوئ نو دا کټ ایښودل او درې ځل اوچتول دا څنګه دي د شرع د نګاه نه دا جایز دی یا ناجایز دی په دې کې ثواب شته یا نشته دا کار پکار دی که نه دی پکار
روره بعضې کارونه داسې وي چې هغه د زنانو فقط رواجي شریعت کې د هغې وجود نه وي، نو دا هم دغه یو رواج دی او مونږ خو چېرته شریعت کې دا مسله نه ده لیدلې چې هغه کټ دا به درې ځله ږدي دا شاته درې ځل ګوري کور پسې، داسې رواج دی ښودلی نه دی په کار، بس جنازه دی چې واخېسته وباسې. خاجي جزاک الله. زمونږ بل یو ورور دا تپوس کوي چې سورت کهف د جمعې په ورځ باندې لوستل سنت طریقه ده، د جمعې د مانځه نه مخکې یا د جمعې د مانځه نه وروسته څه ټایم کې د دې لوستل پکار دي؟ روره سورت کهف د جمعې په ورځ باندې که د جمعې د مانځه نه مخکې لولې که پس ته لولې، حدیث مبارک کې یوم الجمعه راغلی ده، د جمعې ورځ راغلی ده، نو د جمعې ورځ دا د صبح صادق نه شروع کېږي، د سحر د مانځه ټایم چې داخل شي دغه ټایم نه شروع کېږي تر نور پرېواته پورې دا تمامه ورځ ده. نو که یو سړی د سحر د مانځه نه پس وي، که د ماسپښین د مانځه نه پس وي، که مخکې وي، که مازدیګر مانځه نه مخکې وي وروستی وي، بس د نور پرېواته نه مخکې او دا سحر د مانځه ټایم داخلېدلو نه پس دغه دوران کې چې په کم ټایم کې د مویلو بالکل ټیک دی جایز. جزاک الله. زمونږ یو ورور د واتساپ په ذریعې چې کوم سوالات شوي دي موږ د هغې سلسله شروع کړه، هغې سلام را لیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله. هغې فرمایي یو مولانا صاحب دی، وی زه په یو علاقه کې چېرته مزدوري کوم یا نوکر یم سرکاري یا همداسې، او دی ویل ته زمونږ کور نشته خو زه هلته پاتې کېږم، هلته یو مولانا صاحب دی د تبلیغي جماعت سره تعلق لري، نو دی وی زه هغه پسې مونځ کوم، هغې پسې مونځ کول څنګه دي؟ تبلیغي جماعت سره تعلق لرونکي امام پسې مونځ کېږي که نه کېږي؟ روره داسې ده که یو سړی وي هغه چې د هر جماعت سره تعلق ساتي، که د تبلیغي جماعت سره وي، که د بل جماعت سره د بل جماعت سره، خو چې عقیده د انسان خرابه وي نو هغه پسې بیا چې کم دی مونځ نه کېږي، د هغه د پسې مونځ نه ځان ساتل پکار دي. نو د نن سبا زمانې په دغې خلکو کې اکثر چې کم دی د جبر عقیده را خوره ده، او تاسو به د سنجان شیخ صاحب هم یو بیان اوریدلی وي، هغه په صریح الفاظو کې یو بیان کې دا ویلی دي چې د نن سبا زمانې په تبلیغیانو کې که څوک جبریه ګوري، د نن سبا زمانې په تبلیغیانو کې جبریه راوتې دي. نو دغه خلکو کې د جبر عقیده چې کم دی دا شته دی، نو که د چا عقیده په دې کې د جبریه وي، دا عقیده وي چې هر څه خدای کوي مخلوق څه نشي کولی، یعنی دې نه مطلب دا اخلي چې بنده مجبور محض دی، دته هیڅ قسم اختیار نه دی حاصل، نو دا بیا بد عقیده سړی دی. ځکه زمونږ د عقایدو کتابونو دا لیکلی دي چې وللعباد افعال اختیاریه، د عبادو د پاره چې کم دی افعال دي چې دا افعال دی په خپل اختیار باندې کوي. نو که د چا عقیده دا وي چې انسان هیڅ هم نشي کولی، دا مجبور دی، د مثال په شان د پتې دی، لکه دا مثالونه دوی ورکوي چې هوی خوځوي نو خوځي، او که هوی نه خوځي نه خوځي، مثال د کاڼي دی، ایس چې کم دی د کې هیڅ حرکت نشته. نو که دا عقیده وي نو بیا خو د پسې چې کم دی اقتدا بالکل روانه د ټیک نه ده. او که عقیده د جبر نه وي، عقیده د اهل سنت والجماعتي، نو بیا دې کې څه خبر نشته چې یو جماعت سره تعلق دی، نو وي دي که نه چې عقیده سموي بالکل کاغار سوکي بیا ورپسې مونځ ټیک دی. جزاک الله. ګوره زما دا ډیر ناظرین ورونه به د خلکو دا تاثر ورکړی وي چې دا پیران صاحبانو یا د اهل سنت والجماعت چې دا کم زاړه مسلک علما دي، د عوامو کې دا بعض خلک دا تاثر ورکوي چې ګندي د تبلیغ نه انکاري دي، دا تبلیغ نه مني او د تبلیغ نه منکر دي. ګوره رونو زمونږ خپل عقیده دا ده، مونږ وایو چې تبلیغ د قرآن عظیم شان نه ثابت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فعل نه ثابت دی. هغې چې په کومه طریقه تبلیغ کړی دی، د دغسې تبلیغ نه چې د قرآن د نصوصو نه ثابت دی، یا د نبی علیه السلام طریقه وه، یا د اسلافو د امت طریقه وه، د صحابه کرامو طریقه وه، د دغسې تبلیغ نه انکار کول او مخ اړول او نه منل دا خو ګمراهي ښکاره ګمراهي ده. مونږ د تبلیغ نه انکار کوو، نه د تبلیغ مخالف یو، نه تبلیغ نه د تبلیغ نه چې کوم دی مونږ انکار نه یو، نه په هغې ردونه کوو. خو ها چې کله یو عمل هغه تبلیغ وي، او که هغه تصوف وي، او که هغه مونځ دی، او که هغه علم دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف دی او د اسلافو د امت د طریقې نه خلاف دی، نو مونږ د دغه خلاف تبلیغ چې هغه که تبلیغ دی، او که تصوف دی، او که علم دی، او که هر یو هغه عمل د اسلام دی، خو چې د هغې د عمل مخالف دی، نو مونږ په هغې رد کوو. دویمه دا ده چې مونږ دا وایو چې څوک د تبلیغ نه انکار کوي نو دا سړی ګمراه او بېدینه دی. هغه تبلیغ چې کوم د نبي علیه السلام مبارک په طریقه باندې شوی وي، د هغې نه انکار نه دی پکار.
یو نظریه ده. تاسو ته مفتی صاحب مبارک فرمایل چې هغه څوک چې هغه تبلیغي وي او هغه د پیر صاحب مرید دی او هغه مولا دی او هغه طالب دی او قومي دی که پاکستان دی او که د افغانستان دی که د عرب دی که د عجم دی چې داغه دا عقیده وي چې بس ارس چې سکیږي د الله که مخلوق سره نشي کوله نو دی عقیده ته زمونږ د عقایدو کتابونه د جبر عقیده وای. دا سړی جبری دی کې د قرآن د 400 نصوص او آیاتونو انکار راځي. په قرآن کې زر آیاتونه د امر دي. الله فرمایي دا منځو کا داو کا داو کا داو کا که مخلوق نشوي کول الله تعالی ورته امر ولي کولو. په دې کې د زر آیاتونو د نه انکار راځي. الله فرمایي غلا مکوا زنا مکوا قتل مکوا دروغ موای جواری مکوا غیبت مکوا. زر اوامر دي په قرآن عظیم الشان کې. امام قرطبي ذکر کړی دي هغه مبارک دا قول دی په قرآن کې زر اوامر دي. نو کدي مخلوق نشي کول الله تبارک وتعالى دا زر اوامر او زر نواهی دي چې دا کار مکوا. الله تعالی دی ولې منع کولو چې د نشوي کوله خو الله د اختیار ورکړي دی. د غرنګ په دې قرآن کې زر وعد دي زر وعید دي پکې کدا کار دی کو جنت ته کدا کار دی کو جهنم دی. الله په کله د جنت وعده کوي کله د جهنم نه ورول کوي. ګوره زر آیاتونه د امر زر د نهي زر د وعد زر د وعید 1500 احکام. دا ګوره د قرآن د 4.5 آیاتونو انکار پدې کې راځي چې یو سړی و 4 سال الله کې مخلوق سره نشي کوله. مونږ تاسو سره چې په قیامت کې الله دا حساب او کتاب کوي دا مؤاخذه کوي او زمونږ تاسو نه دا سوال جواب کیږي نو دا په دې باندې کیږي چې مونږ ته الله عقل او علم او اختیار را کړی دی. مونږ تاسو چې الله را ته یا ثواب را کوي یا جهنم او عذاب را کوي الله دې موساتي دا به مونږ تاسو سره دا مؤاخذه په اختیار کیږي. ګوره معصوم ته الله تعالی اختیار نه دی ورکړي وړو کې د نابالغ وي یا عقل نه لري یا لیونی ته الله تعالی عقل اختیار نه ورکړي. نو په قیامت کې دې سره حساب هم نشه دا مرفوع القلم دی. او چې کوم انسان ته الله علم عقل اختیار ورکړي وي نو د سره په قیامت کې به د زری حساب کیږي. دا په قیامت کې چې کوم مؤاخذه کیږي دا به زموږ ستاسو اختیار په وجه باندې کیږي چې تا ته ما حق لاره مو خدا باطل مم درته خدا. انبیاء کرام هم پیدا کړ دروا مستول د هدایت د پاره بل طرف ته شیطان می پیدا کو تا ته لار د جنت مو خدا لار د جهنم می مو خدا خکار می مو خدا بد می مو خدا بیا می طاقت هم در کو عقل می در کو اختیار می در کو تا په دې خپل اختیار د خکار او نه کو بد دی کو تعالی بزو سزا در کوما او یا تا په خپل اختیار د خکار کړي دي زما په توفیق باندې نو زب تعالی د اجر او ثواب در کوما. دا بنده سره چې مؤاخذه ده په اختیار ده او که یو سړی و چې نن بنده مجبوری محض دی اس اختیار نه لري نو دی عقیده ته علما د اهل سنت د عقایدو کتابونو د جبر عقیده وای. او چې کوم سړی دغه عقیده لري دا جبری دی دا گمراه دی په دغه گمراه پسې مون نه کیږي. کاغه تبلیغی جماعت ته کاغه د پیر صاحب مرید دی کاغه عالم دی قومي دی عرب دی که عجم دی عام دی که خاص دی هغه پسې مون نه کیږي. دغه عقیده نن سبا په دې مروجه تبلیغی جماعت کې عام شوی ده. 1996 کې مونږ په دې سره یو مناظره کړې و په دې خبره باندې د دې تبلیغیانو د خوانه په هغه وخت کې چې کم مناظر راغلی دی مونږ سره ریکارډ سم شته اخبار هم شته 2.5 غنټې مناظره د جمعې په ورځ شوی بالا مانه تانه کې شوی و د سچو په کمره کې 2.5 غنټې مناظره او د دې خلکو مناظر په هغه وخت کې امین الله بشوري د وابیانو سرکرده هغه په دې باندې موږ سره مناظره کوله د تبلیغي جماعت په خلاف. چې کوم چا موږ سره د مناظره جوړه کړې و هغه تبلیغیان دي سم زموږ د کور په شادل توسيږي. غرض مې دا دی چې ګوره دی په دې باندې مناظریم کوي 4 سال الله کې مخلوق سره نشي کوله. موږ سره په ماضي قریب کې د دې تبلیغیان یو بل یو امیر صاحب د دې ډېر مشهور کړي یو مفتی نوم ورتالي هغه سره موږ په جوګیانو کې مناظره کړې او باقاعده مدستخط نه غسته دی په دې خبره 4 سال الله کې مخلوق سره نشي کوله. دا خبره غلطه ده او دا د جبر عقیده ده. هغه موږ سره په دې خبره اقرار او دستخط کړي دي. نو ګوره چې د کوم چا دا عقیده وي په دغه سیمه لا پسې منځ مکوي. خجی جزاکم الله. مفتی سے محترم دغه مرګري زمونږ دویم تپوس دا هم کوي چې دا سلور طریقې چې کوم راغلي دي نقشبندیه چشتیه سهروردیه او قادریه په دې طریقو کې یو کس د یو پیر صاحب مبارک نه په یو طریقه کې بیعت کړي وي د اسباق لا مکمل نوي او د بل پیر صاحب نه په بل طریقه کې بیعت کې دا څنګه دي. دا جواب بدل زه درکما. یو خدا د چې ستا اسباق مکمل ندي نو ته د بل پیر صاحب نه په بل طریقه کې بیعت مکوا. اول دی په دې طریقه کې خپل اسباق مکمل کدا طریقه تام کنو بیا دغه نه بعد د بل طریقې طلب کوا. دوی مدادا اشرف علي تانوي صاحب د دیوبند عالم دی غلی کلی دي چې یو سړی د یو پیر صاحب مبارک نه په یو طریقه کې بیعت کړي وي او دی بیا په دغه طریقه کې د بل پیر صاحب نه بیعت کړي نو دا به برکتی پیدا کوي. دا کار نه دی پکار. او کته بل طریقه کې بیعت کړي نو کدا ستا پیر صاحب کامل وي پابند شریعت وي حیات قلبی لري حضور دایمي لري او د په توجه کې اثر شته نو پکاروم دا چې دا پیر صاحب مبارک دی کامل او مکمل انسان دی
او د ده په صحبت کې یو اثر دی حیات قلبي حضور دایمي ملاویږي مریدانو ته او د ده باطن کې هغه تصفیه د قلب کېږي تزکیه د باطن کېږي نو بیا د بل پیر صاحب طلب مه کوه بیا کوشش وکوم د دې پیر صاحب مبارک سره پاتې شه او کنه ته خامخا تبرکن د بل پیر صاحب نه بیعت کی او دا پیر صاحب مبارک دې نه خفه کیږي که د دې په اجارت لاړ شو تبرکن په بل طریقه کې د دې سبقونو د کامل کېدو نه بعد د بل پیر صاحب نه تبرکن چې هغه بل پیر صاحب کامل وي او پابند شریعت وي او متبع د سنت د نبی علی السلام وي نو بیا ته بیعت کین نو بیا کول شي جواز خو لري غوړه دا ده کدا خپل پیر صاحب د کامل وي نو دا د خپل ادارې رهبر وګرځوا او بل طرف ته مزه او کنه د کی بیا خامخا ته په بل طریقه کې د دنه دا شیخ بل صاحب ډیر کمالی دی او ته بل طریقه دا غنه بیا کینو د دې طریقې د کمال نه بعد بل صاحب ته لاړ شه خجی زمون بل یورور اغي یو بیا یو سوال کړی دی مفتی صاحب اغي سلام را لګي اغي سلام علیکم السلام اغي فرمای دا نن سبا چې کوم غیر مقلدین دي ځان ته سلفیان وای مونږ تاسو عام اصطلاح کې غي ته وهابیان وایو د دې وهابي مولا پسې منځ کول څنګه دي او دویم تپوس دا کې وینن سبا دي خلک وهابیت طرف ته روان دي دا ولې لاړه دا خلک ولې وهابیان کیږي روره د دې مسلې خو بار زموږ د پروګرام کې جواب شوی دی چې وهابیانو پسې منځ کول چې کم دی دا ټیک نه دي او کچا ور پسې منځ وکړو د دې اعاده چې کم دی واجب ده او لازم ده او دا فتاوا دارالعلوم دیوبند او د دیوبند چې څومره فتاوجات دي هغې ټولو دا لیکلي دي چې څوک تقلید ته شرک وي او مقلدینو ته مشرکان وي نو د هغې سره چې کم دی د هغې امامت دا ټیک نه دی دا بد عقیده خلق دی یو خو د الله جل شانه د جسمیت قیل دی الله تعالی ته جسم ثابتوي الله تعالی ته مکان ثابتوي او بل طرف ته مونږ تاسو ټولو د څومره مقلدین دي مونږ تاسو ټولو مقلدینو ته مشرکان وي نو چې مونږ مشرکان شو نو زمونږ خاصم چې کم دی ایمان لاړو نکاح لاړه د هغوی په عقیده باندې د هغوی په نسبت باندې نو مونځ پکې چې کم دی د کمې زمونږ بیا جایز شو نو دغه سړي پسې خو د سره زمونږ مونځ جایز نه دی بل اکثرین دا داسې دي رونو چې دوی ګوره یو پوینټ دام دی چې زمونږ د احنافو په نیز باندې د انسان د بدن نه چې وینه ووته نو په دې وینې سره اودس ماتیږي دغه وهابیان دي چې د بدن نه وینه وځي دي په دې باندې اودس مات نه وي د هغه د بدن نه به وینه وتې وي د هغه په اودس مات نه وي او د احنافو په نیز باندې په دې باندې اودس ماتیږي نو امام به اودس دی او مقتدي ورپسې چې کم دی حالت د اودس کې ولاړ دی نو دا مونځ د سره چې کم دی نه کېږي بل دوی په نرو جرابو باندې چې کم دی مسه کوي د احنافو په نس باندې بلکې د تمامو ائمو په نس باندې او د احادیثو مبارکونه دا خبره ثابته ده چې په نرو جرابو باندې دا مسه چې کم دی دا روانه ده نه ده بالکل ټیک نه ده اوس وهابیان چې کم دی هغه رالګېږي په نرو جرابو باندې هغوی مسه کوي نو خپې خو یې ونه وینځلې هغه همداسې پاتې شوې مسه جایز نه ده په نرو جرابو باندې نو دغه فرض د خپو وینځلو هغه د ده نه پاتې شو په دې اوداسه کې او چې فرض پاتې شي په اوداسه کې مودسو نه شو چودسو شو منځ نه کېږي چې منځ د امام نه کېږي نو ستا ورپسې اقتدا د کمې لا جایز شوه لہذا وهابیانو پسې بالکل اقتدا جایز نه ده پاتې شوه دا خبره چې خلک وهابیان کېږي ولې نو بس دا خو اله العالمین چې د چا د ګمراهۍ اراده ولري هغه ګمراه کوي دا ګمراهان شوي دي الله تعالی دې موږ د ګمراهۍ نه وساتي بل نن سبا خلک هم چې کم دی هغه غوړ زیړ رنګ پسې هم ګرځي پیسو پسې هم ګرځي دغه چوه ګجرو کې موږ ته زموږ شاګردان د دې خبرې حکایت کوي غالبا د چوه ګجر دی اوس شیخ امین دلته مدرسه جوړه کړې ده د جمعې په ورځ باندې د دنیا زنانه هغه ته هلته د جمعې د مانځه دپاره ورځي نو ما هغه شاګرد نه پوښتنه وکړه چې دا دومره زنانه ورته ولې ورځي هغه راته جواب راکوي د هرې جمعې په ورځ باندې یو زنانه ته چې کوم دی 500 روپۍ د یو جمعې د مانځه ورکوي نو لهذا دغه خلک چې کوم دی اکثر د پیسو پسې هم ورځي هغې سره کجورې مجورې پیسې میسې هم ورسره ډېرې وي نو هغې د وجې هم ورځي او بل باری تعالی دی چې چاته د هدایت اراده ونه لري ګمراه کوي هغه لره ګمراه کوي الله تعالی دې موږ د دغې ګمراهانو نه خپل حفاظت کې وساتلی کړي دا مختصر جواب مو جزاک الله مفتی صاحب د دې پیسو حل چاته مو وایه دا بعضې غریب خلک هسې نه د مجبوریه نه ور روان شي بیا ښځې ورلیږي د جمعې په ورځ حل به وایي خو ځای به نه ښایي درته چې کوم جومات کې پیسې میسې ورکوي زه د تېر هفته کې یو 3 پروګرام مې په یو ورځ باندې مازدیګر یو ځای ماښام بل ځای ماسخوتن بل ځای تاسو په رب یقین وکوئ اودس کې ما زه چې هغه وړومبي پروګرام ته مازدیګر کې لاړم چې کوم ځای کې مېلمه شوی وم هغې سره خوا په خوا یو جومات جوړو ما ته هغې ویل دا د اهل حدیثو جومات دی د وهابیانو وایي باچا صاحب دې جومات ته هېڅوک مانځله نه راځي خو چې روژه راشي
و دې جمعات کې دومره خلک وي چې ځای پکې نه کېږي مې وجه څه ده ما ته وی دلته هغې په روزه کې وړو وړو ماشومانو ته هم د کراچۍ نه کومه کپړه راځي ورکوي نو دا ظالمان پیسې هم ورکوي کپړې هم ورکوي کجورې هم ورکوي دالونه هم ورکوي نو بعضې کمبخت انسانان داسې وي چې هغې د دنیا پسې لاړ شي ګمراهان شي نبي علیه السلام فرمایي زما د امت فتنه مال دی او ښځې دي نو دا بعضې خلک مال پسې ور روان شي عقیده او ایمان ته نه لاړ شي نو د دې هغه خوا ته مال پسې مو ورځي خراب مو نه کړي ښه جي بهر تقدیر او مفتي صاحب محترم زموږ بل یو ورور هغې موږ ته سلام رالیږي هغې فرمایي د سلام په جواب کې هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله هغې دا تپوس موږ نه کوي چې وجد باره کې ماته لګي تفصیلی جواب تسلی بخش راکړي په صوفیه کرامو په مجلسونو کې بعض خلکو باندې وجد راځي د وجد باره کې موږ مخکې په کراتو باندې خبرې کړې دي مختصر جواب وره ټیم کم دی سوالات ډیر پاتې دي زه فقط یو حدیث درته وایم څنګه چې شاه محترم درته ویل چې دا بار بار موږ تفصیلی جواب کړی دی ټیم نشته نو یو جواب ته یو حدیث تاسو ته وایم هغه ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک یو لور وه دې کې یو بل سره اختلاف وکړو د هغې پرورش کې چې یو ویل زه به پرورش کوم بل ویل زه بل ویل زه دوی مابین کې اختلاف راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د دغه اختلاف د ختمولو دپاره او هر یو ته د تسلی دپاره څه ناڅه خبرې کوي حضرت علی صاحب مبارک ته فرمایي چې ته زمان یې زه ستا نه یم په دې ورته تسلي ورکه مبارک دومره خوشحاله سه چې هغه یو رقص که یعنی دا یو خپې اوچته کو یو خپه باندې مبارک چې کم دی هغه څه شه تو شو او جعفر صاحب ته فرمایي چې ته زما سره په سیرت او صورت کې مشابه هغه مبارک هم داسې رقص وکړو او زید ابن ثابت صاحب ته فرمایي چې ته زمونږ رور او زمونږ دوست دی هغه مبارک هم چې کم دی دا رقص وکړه دا حدیث اشرف علي تانوي صاحب هم چې کم دی په خپل کتاب التشرف کې راغستی دی او د دې حدیث د لاندې هغه فایده لیکي ګورئ هغه ته نه استدلال کوي د دیوبند چې کم دی حکیم الامت دی دا د ځان نه خبره نه کوم تاسو د کتاب کتی شي اردو کې لیکلی شوی دی او فقط هم په دې باندې لیکلی دی چې دا کمو احادیثو کې د تصوف خبرې دي هغه احادیث مبارک راغستې دي او هغې نه د مسایلو استنباط کوي دا حدیث یې راوړی د هغې د لاندې لیکي وی اس حدیث میں اصل ہے وی دې حدیث کې اصل د اهل وجد کې رقص کی د اهل وجد یعنی صاحبانو د وجد باندې چې دا کم وجد او رقص راځي د خوشحالۍ او د شوق د وجې وی دې حدیث کې د هغې دپاره اصل دی اگر چې به اختیار نه هو ګور اشرف علي تانوي صاحب دلته د فایده کې سوی عجیبه خبره کوي تاسو خو وجد یادوئ وجد هغې ته ویل کېږي چې یو کیفیت انسان باندې د انسان په زړه کې یو کیفیت طاری شي او د هغه کیفیت آثار د انسان په بدن باندې ظاهر شي بلا اختیاره امام غزالی رحمه الله دا تعریف کړی دی او اشرف علي تانوي صاحب خو وی وجد خلاصه کې که یو سړي باندې بے اختیارم دا رقص وکي رقص چې تواجد ورته ویل کېږي بے اختیار وکي ځکه وی دی حدیث کې چې دا کم هیئت مذکور دی وی دا دی په اختیار سره کړو بے اختیار یې نو کړی په خپل اختیار یې کړو دی ښه پوهېده ځان یې کنټرولولی شو لیکن بیم وکړو تواجد یې کړی وجد یې نو کړی لیکن غرض ورکې فاسد نه وي ریاکاري نه وي ښه غرض وي ورکې وی بالکل دا تواجد هم چې کم دی جایز دی نو چې تواجد جایز دی وجد خو په طریقه الله باندې جایز شو یو حدیث بل راغستی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک هغه فرمای بنی اسرائیلو کې یو نوجوان یو غر باندې ولاړ دی والدې ته فرمای چې دا اسمان چا جوړ کړی دی دا نه چې دته معلومه نه وه چې دا الله جل شانه نه دی جوړ کړی خو د خپل محبوب چې الله تعالی د محبوب او د خپل محبوب نوم د بل د خولې نه اورېدل غوښتل نو والدې ورته فرمیل چې الله دا باری تعالی جوړ کړی دی حدیث کې راځي چې کله ورته والدې الله وویله دې سړي باندې یو حال راغی او غر نه چې کم دی ځان یې راخطا که دی نوجوان او داسې ټوټه ټوټه شو اشرف علي تانوي صاحب د دې حدیث په فایده کې لاندې لیکي وایي د حدیث نه معلومیږي چې اهل وجد دا معذور دي چا باندې چې وجد راغی دا معذور دی که دی مثال خپلې کپړې شلی یا د خولې نه اواز وځي یا چې کم دی بل داسې حرکت کوي نو په دې کې دته ګناه نه میلاویږي دی ګناهګار نه دی په خپل ځان باندې کنټرول نشي لرلی لہذا اهل وجد ویدا چې کم دی سری معذور دی معذور اگر که وی دی په دې وجد کې ځان هم هلاک جزاک الله بعضې خلک داسې دي که نه چې هغې د عوام په شک کې چې فتنه کې ساتي
هغه کار څومره دلیل ته ورته د قران نه یا د حدیث نه یا د علماء دیوبند د کتابونو نه پیش کې په وجد باندې خو هغه بیا د عوامو تاخیری کې یو خبره دا کوي او یره په دې چې دا وجد راځي د په دیوال باندې کینوه او بیا د پیدا وجد راشي او کله وې د سین په غاړه کینوه او بیا د پیدا وجد راشي. ګورم دغه خلکو د زدا یو خبره کومه چې دی حق یا نور په ګوته پټول غواړي. علماء کرام د وجد په تعریف کې تاسو ګورئ یا د وجد په تفصیل باندې چې امام غزالی صاحب څومره خواري کړی دا یا جلال الدین سیوطی سے مبارک یا د علماء دیوبند کې د لند کتاب چې اردو کې مولوی سے محترم نوم واغستو د اشرف علي تانوی صاحب ته تاسو هم کته تاسو دا وګورئ ګوره د وجد چې کله په یو مجذوب باندې وجد راشي حال راشي نو د په دغه وخت کې عقل لري شعور لري خو اختیار نه لري دنه اختیار سلب شي نور خو دې پوېږي چې په دیوال باندې ناس دي ما او همداسې لاندې غزار نشم یا د سین په غاړه یا د تلو په غاړه پرېو نه زما نو دی خو عقل لري شعور لري خو اختیار نه لري. د مثال داسې دی لکه د ګوزنوالي هغه ارتعاش پر راشي ارتعاد یا بدن خوځيږي یا یو چاته انګې راشي او د پرشنګ ناری کوي نو ګوره دی خو دی وخت کې عقل هم لري شعور هم لري خو دی دا کنټرول کول نشي یا ګوزنوال انسان دا بدن رپیږي او څه عقل لري خو شعور لري چې ما پوری خلک خان دي یا ز پلاس کې پیاله نه زماغین او بتویږي مثال د خبري عقل او شعور لري خو اختیار نه لري د کرنګ چې دا چا باندې وجد راشي حال راشي نو د مسلوب الاختیار دنه د اختیار په دغه وخت سره سلب کړل شي دا نه چې عقل تن سلب کړل شي او د نه پويږي یا ته په دګستان منډه دی باندې پويږي نه نه د پزان پويږي د خلکو باندې پويږي په معاشره عقل خو لري عقل خو زایل شوی نه دی او نه شعور تن لاړ د عقل هم لري شعور هم لري نو لہذا که په دیوال باندې کین په د باندې وجد راشي د ځان قبو کوي حتی الوس پوري د غرنګ په مجلس ته هغه د ذکر کې په د باندې راشي نو په د نبی اختیاري بعضی حالات صادر شي کدي ځان کنټرول کوي د کنټرول نه بهر وي د باندې حرکات داسې ولګي چې هغه غیر موزون وي نو دی باندې اس قسم اعتراض یا مجال د اعتراض نشته د ځکه علماء دیوبند په دې باندې پوره تصریحات کړي دي او زموږ فقها د امت په دې تصریحات کړي دي احادیثونو د دې ثبوت شته دي د قران د آیاتونو د دې ثبوت شته دي باید یو انسان تنگ نظری ونکي او دا ټولر سټډي کی دا خبري ووري او بیا د حق طالب وي د سره فیصلو کی چې د قران د آیاتونو د ثبوت شته دي کله چا پکاري 2.5 غنټې په دې باندې زموږ دلیل موجود دي د شیخ سے مبارک د جناب باچا سے محترم زموږ علماء کرام چې د قران نه کم دلیل په دې باندې وایي هغه به تاسو موږ سره رابطه وکړي تفصیلی برته ان شاء الله موږ هغه درسین کو بیا تاسو هغه بیا ځان لوري دی شي زموږ بل یورور هغه د سجدي له چیزې له سنې دي وکړو سوال خجی اغي سلام را لګي دغه سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مفتی سے محترم اغي فرمای و زما په یو شخص پوری پیسې دي او دا سړی د ډیرو خلکو قرضدار دی او دا سړی وای چې زه مستحق د زکات یم نو زه ورته چې زما د دکان دی غي دراشه تا باندې چې زما کم قرض دی زه تعالی پیسې درکم تا قرض کی قبول کا تعالی به پیسې درکم تی په زکات کې قبول کا او بیا ته مال هغه واپس په قرض کې راکا نو ستابه مطلب دا دی چې قرض به مداشي او زما د خانه بغاړه د زکات مداشي خو هغه راته و چې زه راتلې نشم دکان ته زه د ډیرو خلکو قرضدار بیا می خلک مجبوري نسمي نو دی و چې ما ته هم دلته ته پیسې روبخه هم دې نه چې کم دې زه قبول کم نو دا مسله څنګه ده آیا کدی دا قبول کی او قبض کی بیا ته واپس ورکی یا الته قبليه په نا موجودګي کی نو دا قبض صحیح دی یا نه دی صحیح دی سوال جواب دی غواړي. اورا دا تا چې کوم صورت ورته بیان کړی دی چې دلته دکان ته راشه زبتا ته چې کوم د زکات درکم طبقه بس کې زما به زکات ادا شي واپس به ما ترا کې طبقه قرض ادا شي دا صورت خو بالکل جایز دی کیږي. پاتې شو هغه چې سوي چې مثال التنه ما ترو به بس زکات به ادا شي نو دا نکیږي. فقهای کرام فرمای چې چا باندې ستا قرض وي نو هغه ته په دې قرض بخلو سره زکات نه ادا کیږي. دغه طریقه ده یا ته چې کم دی دلته مثال د زکات پیسې ورکوي او چاته کاغه نشي راتلی احسان ور سره کې د زکات پیسې مثال یو چاته ورکا ورته وای چې زما د خوانه د زکات هغه ته ادا کا هغه ته د زکات ورکې وغنه دی واپس هغه د ستا د قرض پیسې راوالي خو بخلې کدی و بخل نو زکات دی نه ادا کی. حاجی مفتی سے محترم زموږ بل ورور د قزمره باره کې موږ ته پوس کړی دی قزمره ترتیب مغه وای چې موږ د قزمره ترتیب بیان کړي قزمري کول څنګه دي زم وخت مختصر دی د قزمره باره کې بعض علما اختلاف لري چې کم په دلیل وي هغه داسې لږ ضعیف روایت دي کمزوري دي اگر چې مطلب دا دی چې فضایلو کې بکار ورکي
خو زه به دا لنډویم دي ته چې تاسو که د مشرق ټي وي باندې چې دا کم یو زموږ یو ورور دی مفتی اکرام صاحب جنیدي هغه بیان ورکوي غالبا د هغې یو نیټ باندې هغې پوره بیان چلیږي تاسو که هغې ته رجوع کوئ نو بهتره به شي ځکه موږ سره وخت هم کم دی او دا سوال ترتیب ډیر غواړي د قزمره ترتیب د تپوس کړي چې دا په کم ترتیب باندې کېږي قزمري کول څنګه دي بعضې فقهاو ذکر کړي دا اقوال ضعیف دي کمزوري دي خو که څوک په عمل کوي نو ضعف هغه مطلب په فضایلو کې کار ورکوي بالکل صحیح ده بعضې او اکثر د دې امت نیکانو کړي دا مشایخو کړي دا صلحاو کړي دا هغه استانو د دربارونو خاوندانو کړي دا اهل علم کړي دا په دې وخت کې هم بعضې اهل علم کوي انکار ترې نه دی پکار که څوک نه کوي نه دی کوي خو انکار دی هم نه کوي ردونه دې پې نه کوي په هر تقدیر که ته خامخا د هغې تفصیل غواړي نو ما درته ویل مشرق ټي وي باندې چې کوم مفتي صاحب راځي مفتي اکرام صاحب هغې په دې باندې ښکلی بیان کړی دی هغې طریقه هم ښودلې ده دلیل هم پې ویلي دي تاسو هغه بیان په نیټ باندې سرچ کړئ انشاءالله میلاویږي تاسو هغه وورئ ښه جي مفتي صاحب محترم زموږ بل یو ورور سلام رالیږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته هغې دا تپوس کوي چې د داسې یو پیر صاحب نه بیعت کول څنګه دي چې هغه ګیرخریلی وي سګرټ هم څښي او د سنتو پابند هم نه دی د سنتو خلاف کارونه په ډیر زیات دي خو سید دی نو آیا داسې پیر صاحب نه بیعت کول جایز دی که نه دی جایز اروره د بیعت مقصد چې مونږ او تاسو یو چاته په لاس کې لاس ورکو بیعت ورسره کوو د بیعت معنا د هغه سره وعده کول دي په دې خبره باندې چې زه به نن نه پس بد کارونه نه کوم او د الله جل شانه چې کوم احکامات یې هغه په ځای باندې راوړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کومې طریقې دي سنت یې هغه به راژوندی کوم دا بیعت په اعمالو سره دا د هغه پیر صاحب سره وعده ده په دې خبره باندې چې زه به نیک کارونه کوم او بد کارونه به پرېږدم نو چې اوس یو پیر صاحب پخپله هغه ګیره خوري د نبی علیه صلات وسلام مبارک هغه سنت طریقې نه راژوندی کوي او فسق و فجور یې لګیا کړی دی چرس بادوي او سګرټ یې بادوي او دارنګې چې کوم دی ګیرې خوري نو ته چې هغه ته په لاس کې لاس ورکوې هغه سره وعده کوي چې زه به بد کارونه نه کوم او هغه درنه وعده اخلي چې ته ما سره وعده کوي چې بد کار به نه کوې نو خو خپله لګیا دی فسق و فجور کې فاسق دی فاجر دی نو هغه به ستا اصلاح څوکي دقسې پیر نه بالکل چې کوم دی بیعت د سره جایز دی او دا د سره پیر نه دی دا چرسیان چې په دې مثال بعضې زیارتونو کې ناستې چرسونه بادوي یا پنجاب کې بعضې خلک چې کم دی ځان ته پیران وي ګیرې میرې خوري او ټول د شریعت نه مخالف وي دا د سره پیران نه دي دا د پیرې په جامه کې پیران صاحبان بدناموي پیر هغه سړي ته ویلی کېږي چې هغه ښه د نبی علیه صلات وسلام مبارک سنت طریقو باندې پابند وي د الله تعالی احکامات چې کوم دی خلکو ته خپل هم لاګو کړي په ځان باندې او خلکو ته هم د هغې چې کوم دی تبلیغ کوي او خلکو ته هم هغه ښایي دغه پیر دی نو داسې یو کامل پیر ته سړی ورشي چې هغه تمام په تمام سر نه واله تر نوکه پورې په شریعت باندې پابند وي نو هغه به بیا چې کوم دی ستا اصلاح کوي او تا ته به نیکه لار ښي نو دغسې پیر نه چې کوم دی بیعت پکار دی او د نه ځان ساتل پکار دی جزاک الله یوازې سید ولی ته مه ګوره چې سید دی د سید ولی قدر کې احترام کې د نبی علیه السلام نسبت د وجې نه ښه خبره ده احترام یې ولره ورته خو ګوره دا پیر د الله تعالی د معرفت او زمونږ د الله تعالی ته د رسیدګۍ دپاره دا یو رهبر دی یو مرشد دی دغسې پیر صاحب له خو خپله د پیر د نیولو ضرورت دی چې دغه سړی خپله پیر ونیسي چې دی خپله ځان کمال ته ورسوي ګوره زه تاسو ته دا یو خبره کومه ډېره ساده ده خو کېدای شي تا دپاره په دې کې څه سبق وي دا نور یاران دې هم لږه ووري دا لاره چې ده که نه کومه لاره د لاره د رشد یا د هدایت یا د لاره د دین او د اسلام دا هم که سړی بې رهبره ونیسي که نه بې رهبر نو دی کمال ته نه رسي یا رهبر دی پکې دی ناقص دی نو هم کمال ته نه رسېږي رهبر کامل غواړي اوس لاره که هر څومره صحیح لاره وي مثال د خبرې تعالی زه اوس درکړم اوس به ته پوه شي جناب موسی علیه صلات وسلام او د فرعون واقعه په دې قرآن کې څو ځایه بیان ده کله چې الله تعالی فرعون هلاکولو نو د موسی علیه السلام او بنو اسرائیل پسې لګېدلی هغې ته مخه کې لوی سیند و دریاب راغی موسی علیه صلات وسلام هغې ته په امسا باندې ګزار ورکړو هغې کې 12 لارې جوړې شوې په دې کومه لاره چې موسی علیه السلام لاړو بنو اسرائیل لاړو پورې وته نو په دغه لار ورپسې فرعون ور روانو خو فرعون سره د عمالقه او سره د خپل قوم الله تعالی هلاک وګرځولو ټول الله تعالی هلاک وګرځول او موسی علیه السلام تعالی نجات ورکو بنو اسرائیل تعالی نجات ورکو نو ګوره که لارې نجات ورکولې نو دی خو د موسی علیه السلام په لار روانو نو باید چې نجات ملوي خو نجي نه هلته د موسی علیه السلام رهبري کامله وه
نو بنو اسرائیل ته الله نجات ورکو. دلته فرعون دی دغه رهبري ناقصه وه، نو دغه سره هغه قوم الله تعالی ټول نیست و نابود او هلاک وګرځول. یوازې لار چاته نجات نه ورکړي چې ته زه بیعت کوم دا سلوک دی، نه رهبر به هم کامل ګوري. د موسی علیه السلام غونته رهبر وګوره چې نجات ملو شي، د فرعون غونته ناقص او د خدای نه مخالف رهبر مه ګوره، اسنه تام ځان سره هلاک او ډوب نه کی. ان شاء الله اوس به پوه شوي په دې خبره باندې. د ناقص پیرانو مونږ بالکل دفاع نه کوو، کاغه هر څوک وي، که زما که زما ورور دی، که زما مشر دی، که زما کشر دی. د ناقص پیرانو د شریعت نه مخالف پیرانو دغه مونږ سخت مخالفت لرو. او دغه سی پیر ته د پیر ویل د پیره توهین کول دي، دا د پیره پجامه یو بدنما داغ دی، یو بدنما داغ دی. الله دې ته هدایت نصیب کړي. زمونږ بل یو ورور رضی الله صاحب هغه دا تاسو چې د 3 ورځو نه بعد د بعض خلکو کې دا رواج وي، زموږ په دې علاقو کې بعض دا رواج څه خاص کر دی خزو کې چرته مړی وشي د مړي تعزیت ته بدی راغلی، مړي تم راغلی، بیا دعا تم راغلی، بیا د 3 ورځو نه بعد دی دوباره تعزیت ته بیا راځي، بیا غم راځي ور سره کوي. دا د شریع په نگاه کې څنګه د جایز دی یا ناجایز دی؟ روره یو کس یا یو زنانه چې د مړي کور ته یو کرته د تعزیت د پاره لاړه، نو دوباره بیا چې کم دی د 3 ورځو نه پسې او کنه 2 ورځو نه پسې دوباره تعزیت ته بیا التتلو د هغې غم دوباره بیا را تازه کول فقهای کرام فرمایي دا مکروه دي. که یو سړی مړی شوی وي او هغه خبر نه وي یا هغه مسافر وي لرې وي او بیا هغه کلي ته راشي او بیا باد کې 3 ورځو نه پس ورځي، نو فقها وایي د دپاره جایز دي. او چې ته یو ځل تلې نو دوباره هغه ته تعزیت دپاره ورتل فقها وایي دا مکروه دي. جزاک الله. زمونږ بل یو ورور سلام کې دغه سلام ته وعلیکم السلام. هغه فرمایي زه په گاډي کې تلم، ما نه په غلطیا سره پیشو لګیدا، پیشو مړه شوې ده. نو دی وایي چې زه څوک غریب ډیر دا ورخطا دی، په پتا باندې اس قسم ګناه نشته، وبال نشته، ستا قصد او اراده د غلطي نه و او داسې انسان هم نه دی چې دا خط قطع کړي ته به د هغې دیت ادا کړي. بس الله تبارک وتعالی دی آینده دپاره تا داسې حادثو صدمو نه وساتلی کې داسې د غم خبره نه ده. مطلب دا دی چې ستا پکې قصد او اراده شامله نه وه، قصدن دې نه ده کړې، په غلطۍ دې وهلې ده او ورته هېڅ قسم شک شبې مه راوله. زمونږ بل یو ورور د افغانستان جلال آباد ښار نه هغې سلام رالیږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. هغې عبدالحق صاحب نوم یې دی، د هغې دا تپوس کوي چې زه د موبایلو د مرمت او د ریپیرینګ کار کوم، د MP3 جوړوم، دا موبایل جوړوم. نو دی وی د دې ګټه غستل څنګه ده، جایز ده یا ناجایز ده؟ اروره موبایل چون کې ډیر جایز کارونو کې هم استعمال لدی کیږي، یوازې ناروا کارونو د پاره نه استعمالیږي، بلکې ډیر چې کم دی جایز ضرورتو د پاره هم دا استعمال دی شي. نو د موبایل ریپیرینګ کار هم د قسم MP3 مثال هم د ډیرو جایز کارونو د پاره هغه هم استعمالیږي. نو د ریپیرینګ کول او د کار کول د ګټه دا بالکل حلال ده اغستې شي. ډیرو یارانو مونږ ته په دې کمنټونو کې سلامونه را لېږلي دي، دغه ټولو سلامونو ته نیکې هیلو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو یارانو به دا پروګرام مخکې نشر کړی، مونږ د هغې د زړه د کومې نه شکریا ادا کوو. که تاسو کې چاته څه قسمه پوښتنه او سوال وي مونږ د واتسپ په ذریعې باندې مونږ نه کولی شئ. 0336 54 65 134 زمونږ نمبر دی. ښه چې زمونږ بل یو ورور سلام را لېږي، د هغې سلام ته وعلیکم السلام. مفتي صاحب محترم هغه فرمایي یو سړي خپلې بیبي سره په موبایل باندې خبرې کولې او په دې خبرو کې هغه خپلې بیبي ته طلاق ورکو، خو دی وایي ما نه د طلاق عدد هیر دی چې ما 2 طلاق ورکو، که 3 مې ورکو، که 1 مې ورکو. دی اوس وایي زه به څه کوم، دا مغلظ طلاق دی، بین دی، ما دپاره څه پکار دی، زما دپاره حکم څه دی؟ وروره تا چې خپلې کور والا ته طلاق ورکړی دی موبایل باندې او تا نه شمار هیر دی، نو فقها وایي لکه دا مسله امداد الفتاوی کې اشرف علي تانوي صاحب هم ذکر کړی، د هغه وایي چې د ستا زنانه ته چې تا طلاق ورکړی دی آیا د زنانه ته علم د شمار شته که نه؟ دا خو ته خپله خبره کوي چې ما ته عدد نه دی معلوم. آیا زنانه ته عدد معلوم دی که نه دی معلوم؟ که زنانه ته عدد معلوم او هغه وایي چې ما ته 3 طلاق را کړي دي، نو فقهای کرام فرمایي چې بالکل دا زنانه دا اوس چې کوم دی د دې خپل خاوند نه ځان ساتي، دا په دې خاوند باندې طلاق مغلظ باندې طلاق شوه بغیر د تجدید د نکاح نه، دا اوس بغیر د بل خاوند سره د نکاح نه او هغه سره چې کوم دی صحبت نه او هغه چې بیا طلاق نه کړي دته د اول خاوند ته دا نه حلالیږي. او که چېرته داسې صورت چې زنانه تم عدد نه دی یاد او تا تم عدد نه دی یاد، دې سړي تم عدد نه یاد، نو بیا که په دغه ځای کې 100 کسان وي، مثال تا سره چې تا هغې ته د طلاق الفاظ استعمالول، دغه ټیم کې تا سره زنانه وي یا نارینه وي او هغې ته شمار یادو، نو چې هغې کم شمار یادوي عمک شمار طلاق به څه کېږي، هغه به واقع کېږي. او که نه تم یوازې وي او زنانه م یوازې ده او تا تم شمار نه یاد او زنانه تم شمار نه یاد، نو په دې صورت کې فقهای کرام فرمایي د انسان به تحري کوي
کوي دی به چې کم دی سوچ او فکر به کوي چې غالب ګمان په کوم عدد باندې راغی چې ما دومره طلاق ورکړي دي هغه عمره طلاق به څه کېږي هغه به واقع کېږي که غالب ګمان د 3 طلاق راغی ښځه مغلظه ده که غالب ګمان د 2 یا د 1 طلاق راغی نو ښځه چې کم دی دا طلاق ده په طلاق رجعي سره رجوع ورکې بیا کار کوي او که چېرته د غالب ګمان نه برابرېده یو کرت مثال ذهن کې دا راتله چې 3 مې ورکړي دي بل کرت دا راتله چې 2 مې ورکړي دي او ذهن یو طرف ته نه غالب کې د دواړه جهته ورته سو برابر نو په دې صورت کې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمای چې بیا به اقل طلاق شمارېږي مثال د شک ته چې ما 3 ورکړي دي که 2 مې ورکړي دي او د غالب ګمان نه راتله نو بیا به دا امام سے مبارک فرمای 2 به حسابېږي او امام ابو یوسف رحمه الله فرمای چې نه دا به 3 حسابېږي او قاضی خان د امام ابو یوسف رحمه الله قول ته چې کم دغه ترجیح ورکړی ده چې بیا به 3 حسابي جزاک الله ټیم نهایت کم دی موږ سره سوالونه یو څو پاتې دي کوشش کوو چې دا زر حل کو ټیم د جمع قریب دی یو مرګره سلام را لګي دغه سلام ته وعلیکم السلام اغي فرمایي چې یو امام په سنت برابر دی او ډیر ښه انسان دی خو هغه کله کله په مانځ کې عملی کثیر کیږي د عملی کثیر هغه تعریف دا کوي چې کله کله د په دواړو لاسونو باندې رستو لمن سمای نو آیا دغه امام پسې مونږ کیږي یا نه کیږي یا د امامت څنګه دی حرورا عمل کثیر سره منځ فاسدېږي خو عمل کثیر پیجندل پکار دي زمونږ فقهای کرامو د عمل کثیر ګڼ شمېر تعریفونه کړي دي یو راجح تعریف دا کړی دی چې عمل کثیر دی ته ویل کېږي چې یو سړی لګیا دی په منځ کې یو کار کوي او د لرې نه یو بل صاحب ولیدو د هغه پیدا ګمان راغی چې دا په مانځه کې نه دی نو بس پوه شه چې دا عمل چې دی کم لګیا دی کوي دا عمل کثیر دی نو که داسې عمل کولو چې د بل په باندې ګمان دا راتلو چې د مانځه کې نه دی د عمل کثیر دی په دې صورت کې منځ فاسدېږي نو د دې امام دغه منځ نه دی شوی مقتدیان چې ورپسې ولاړ دي د هغې منځ نه دی شوی دویم تعریف هغه زمونږ فقها دا کوي چې عمل کثیر دی ته وایي لکه علامه شامیم دا تعریف کړی دی چې هر عمل چې هغه خارج د مانځه نه بهر وي او هغه کېږي په 2 لاسو باندې نو که په مانځه کې دننه یو سړی په 1 لاس باندې وکړي دا عمل کثیر دی لکه پګړی شریف چې خلک بهر د مانځه نه وي نو په 2 لاسه والی کېږي په 1 لاس نه کېږي یا سړی چې کم دی دا بل یو داسې عملی چې خارج د مانځه نه په 2 لاسو باندې کېږي او سړی په ځان تکلیف تیر کې مانځه کې په 1 لاسو کې دا پټکې په 1 لاس باندې ووایي نو علامه شامی وایي دا اگر چې په 1 لاس وکوي دا عمل کثیر دی خارج کې دا په 2 لاسه کېږي منځ فاسد دی او که یو عمل داسې چې خارج د مانځه نه هغه په 1 لاس باندې کېږي او یو سړی په مانځه کې دننه په 2 لاسه باندې وکړي دا بیا هم عمل کثیر نه دی نو صاحب دا تا چې پوښتنه کې کم دا ویلي چې لمنه په 2 لاسه باندې برابره کا نو لمنه خارج د مانځه په 1 لاس باندې برابرېږي نو که چېرته د په مانځه کې دننه په 2 لاس هم برابره کړي وي د علامه شامي د فتوی موافق چې کوم دی د عمل کثیر نه دی په دې باندې مونځ نه ماتېږي خو بیا هم د دې اعمالو نه ځان ساتل پکار دي ګوره داسې کول نه دي پکار مانځه کې جزاک الله زمونږ بل ورور هغې سلام را لېږي د هغې سلام ته وعلیکم السلام مفتي صاحب محترم هغې فرمایي زمونږ په واشروم کې کله کله میږي را جمع شوي د شپې هغه کله د اوبو کې پروزي یا د اوبو خوشې کولو سره هغه میږي ټول په اوبو کې لاړ شي یا بې ځایه یو انسان فکر ورته نه وي دا میږي ته نه مړه شي یا اوبو کې داسې ګناه کې خو نه راځي ارورا واشروم کې چې میږي روزي نو حد درجه تاسو ته احتیاط پکار دی د دې اول مثال که سړی وبډه کوي یا هلته غسل وباسي نو پکار ده چې دا میږي په څه طریقه باندې وباسول او که بیا مثال د هغې ویستل ممکن نو ګرانو نو که بیا سړی مړه شي تېنه نو بیا خو زم ان شاء الله ګناهګار بني عذر دی خالي جزاک الله زمون بل ورور سلام را لګي دغه سلام ته بیا وعلیکم السلام هغه فرمای پکور کې جمع کول چې رستو را پس خپل زنانو ولاړی وي دا څنګه دی پکور کې جمع کول زنانو درېدل دا څنګه دی جایز دی یا نه رورا زنانه چې کور کې خپل زنانه خپل خور مور ځان پسې ودرې نو بالکل دا جایز ده او ترتیب دا چې مثال کور کې ماشومان یا سړیم وي در سره نو اول به سړی ودرې هغې پسې به چې کم دی زنانه یا اول ماشومانانو صف به برابر کې هغې نه وروستو به چې کم دی زنانه ځان پسې ودرې جزاک الله اخري 2 سوالونه مختصرا زمون ورور سلام را لګي دغه سلام ته وعلیکم السلام هغې فرمای یا علي ویل څنګه دي دا نعره لګول یا علي ویل څنګه دي جایز دي یا ناجایز دي
وروره یو د جواز خبر ده په جواز کې خو به انشاءالله څه خبر ونه لري یا علي ویل جایز دي او یو دا چې اوس دا د بدو خلکو علامه ګرځېدلې ده د شیعاګانو چې کوم دی علامه ګرځېدلې ده نو لهذا د دې وجې نه د دې نعرې نه ځان ساتل پکار دي بالخصوص بیا هغه ځای کې چې هلته شیعاګان هم ډېر زیات وي او تا باندې تهمت د شیعتوب لګېږي نو دغه ځای کې بالکل ځان ساتل پکار دي دې نعرې نه. جزاک الله. آخري سوال زموږ د نن درس هغه حسان افریدي صاحب هغه دا سوال کړي چې آنلاین بزنس کول یا پرپل یا بی فور یو کپنه کی کاروبار کول یا پیسې ورکول دا څنګه دي جایز دي یا نه؟ د دې سوال جواب بار بار مونږ مخکې کړی دی خو د لپاره مختصرا وره صاحب مختصرا مدا درته وای چې د دیوبند چې دا کم لوی جامعات تی لکه بنوریټون شو یا مثال دارالعلوم کراچي شو وغیرہ ذالکا دې ټولو په دې باندې فتوا ورکړی دا چې دا بی فاریو یا پرپال دې کمپنو کې دا آنلاین کاروبارونه دا چې کم دې ټیک نه دي دا غي دا فتوا دا او بیا غي لاندې نقصانونه بیان کړی دي لہذا وې دې کې کاروبار ټیک نه دی. جزاک الله احسن الجزاء. دا د نن شپې هغه ستاسو سوالونه زموږ د خوانه مختصر جوابونه که د بعض یارانو سوالات پاتې شوي وي نو هغې د خفګان نه کوي ان شاء الله العزیز د هغې سوالونه به پر روان درس کې اول حل کېږي که د چا په سوال کمنټس کې کړي د هغې ته جواب نه ملو شوی هغې ته هم پر روان درس کې جواب ملاویږي که تاسو کې چاته څه قسمه اشکال وي څه پوښتنه وي د واتساپ په ذریعې باندې موږ نه تپوس کولی شئ. زموږ د واتساپ نمبر یاد ساتئ 0336 54 65 134 زموږ نمبر دی. تاسو کولی شئ چې په واتساپ باندې موږ نه پوښتنې وکړئ که بعد کې دا بیان څوک اوري زموږ د پروګرام مخکې نشر کوي د صدقې جاریې په نیت باندې که چا نشر کړی وي چا زموږ پروګرام کتلی وي چا کمنټس کړی وي د ټولو شکریا ادا کوو تر روان اتوار شپې په الله سپارو د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.